چې لفظ د تراوی نشته په قرآن او حدیث کې، نو په قرآن او په حدیث کې ارڅ شته په اعتبار د فروعاتو سره. ته ما زما ته دا چیلنج دی مولا صاحب چې ته ما ته لفظ د صلات الفجر په قرآن کې وښایه چې دا 2 رکعات لري. ته ما ته لفظ د صلات الظهر په قرآن کې وښایه چې دا 4. ته ما ته لفظ د صلات العصر، ته ما ته لفظ د صلات المغرب، ته ما ته لفظ د صلات العشاء وښایه چې السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم بیان کړو د تراوی حواله سره چې تراوی ټکه مال په قرآن کې یا په حدیثو کې خو ټول مفتیان چیلنج کړو جی په هغه بر ډیر مفتیان صاحبانو جوابونه ورکړي، خو د مفتی ګوهر علی شاه صاحب چې کوم جواب دی یو ډیر زبردست یو ډیر خپل جواب ورکړی دی جی. دا ویډیو سره شریک کوم، ویډیو خپل هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جی. راځي ما سره ډیر زیات علم نشته، زه په ډیر زیات خبرې نشم کولای، راځي اخر کې یو پیغام هم دی، ویډیو کمپلیټ وګورئ جی. دا 4 رکعات لري فرض د صلات العشاء په قرآن کې وخایا او فرضیت وخایا او 4 رکعات وخایا. دا هغه منځونه دی کوم چې دروازه مونږ او فجر ظهر عصر مغرب عشاء 5 منځونه چې کوم په مونږ باندې فرض شوي دي. نو مفتی ګوهر علی شاه صاحب ولوي مال په قرآن شریف کې دا صرف وخایا جی، چونکه په قرآن شریف کې کېدای شي مفتی ګوهر علی شاه صاحب زمونږ نه خپويږي، خو په مونږ باندې فرض دی جی. مونږ کو بل مخکې خبر اوري جی. حدیث کې ته ګوره د جمعې په تقریر کې د ماته پته را تر جمعې تقریر کې ته ماته په قرآن او په حدیث کې د جمعې د مانځنه مخکې د مولا صاحب د پاره تقریر وخایا چې مولا صاحب ته دا جایز دی چې دی اوخیږي د خطبې نه مخکې دی په پښتو یا په عربي یا په انکو کې تقریر وکړي لکه څنګه چې تکه نو ستاره لپاره جایز شو او د نور خلکو لپاره ناروا شو. زما ته دا چیلنج دی چې په قرآن کې ما ته وخایا صلات الظهر صلات العشاء صلات الفلان سره د تعداد او زما ته دا چیلنج ته په قرآن او په حدیث کې د مولا صاحب د لپاره د جمعې پر ورځ باندې چې کوم تقریرونه تکه دا بدعت ستانه لپاره دا ما ته وخایا. بل خبره دا ته چې مولیان په دین باندې خوري نو ولې ته په سخري ته جوړ ګور چاري کې ساروجي ځان سره دی دغه اغستی وي کودال اغستی وي او 800 روپے مزدوري کې او هغه کوړه وروړي، خو ته په دین خوري الحمدلله په دین خورو او په حق دین خورو، ستا په شانته خو په باطل دین خو نه خورو کنه. دا چې په ځول خبرې کول دا مناسب خبرې ستاره لپاره نه دی راغلي، ته دا لهجه خپل سم کنه. مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی دا بیان چې کوم په دې باندې ډیر زیات مفتیان صاحبان چې کوم دي آی پی غوسه شوی هم دی، بل مونږه واړه د رالوي شو تقریبا د مونږ څومره عمر د تاسو څومره هم کسان ویډیو ګوري خپل عمر وګوري او بیا تاسو خپل سوچ وکړئ چې آیا تاسو واړه رالوي شوي او ماغه 20 تراوی مونږ کوو ماغه 20 تراوی چې کوم دی هر یو کس کوي تر اوسه مونږ چرته داسې خبره نه اوریدلې او څومره هم کسان ویډیو ګوري تاسو خپل عمر ایمیج وګورئ کنه تاسو عمر څومره دی تر دومره په ټول عمر کې به داسې خبره نه وي اوریدلې چې مفتی منیر شاکر صاحب کوم خبره کړې تراوی له سره چې دا په نغه کې نشته او مستحب دي توبه کو دي کې نو مطلب ګناي ثواب شته او کو دي نه کې نو ګناي نشته چې مستحب ولا مفتی منیر شاکر صاحب ویلي دي. نو دې حواله سره ډیر زیات کاری صاحبانو ما په ویډیو د مولانا بجلیګر صاحب هم شریک کړی و چې زمونږ مخکې څومره ګوره خلک تیر شوي څومره بزرګان خلک تیر شوي دي هغه خلکو دا تراوی کړی دي او اوس مفتی منیر شاکر صاحب بیان دی حواله سره د ما خپل یو مرګره دي هغه لمه را چې تراول وي تراوه خو مړه وي که ګناي نشته نو د مفتی منیر شاکر صاحب بیان دی وینه دی اوریدل د بعضی نیم کس په زړه کې داسې هغه دغه غونډې راشي لکه مونږ خو سم عبادت لګوره باندې ګورو کله وایو تیار نه کله وایو بیا بشي لکه مونږ په عبادت ډیر زیات کمزوري نو بیا داسې قسم خبر اورو زمونږ لکه ګناګار جو دا یو شاړو مت ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.